زه خو د سحر نه د مینګورې په دې کوڅو کې وګرځېدم، کورونو ته لاړو، جوماتونو ته لاړو، پریس کلب ته لاړم، تباه شوي سکولونو ته لاړم او په دې علاقو کې خو د سرکار سړی مې ونه لیده او ډېر پام ته دار یو چې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت ټول عمله دلته موجود وی. زه خو مطالبه کوم چې دا وخت د سرکار د صوبې څومره ملازمین دي او د وفاقي حکومت څومره ملازمین دي، هغه ټولو له دې چوټې ورکړی شي چې راشي د دې خلکو سره کار وکړي. د سوات خلکو ته خراج تحسین دلته کې الحمدلله د الخدمت فاونډیشن ورکرانو ته خراج تحسین را شپږ ورځې وشوې د دوی کارکنان کورونو ته نه دي تللي. دلته د دې خلکو سره دلته بجلي نشته، تیارۍ دلته اوبه نشته، دلته په کورونو کې دومره ملبه پراته ده. دا په سلو کالو کې خلکو کورونه جوړ کړي. د دې آبادول دا نه د تنظیم کار دی نه د یو سړي کار دی، تر څو پورې چې مرکزي او صوبایي حکومت په ګډه باندې په یو پیج باندې دې سره تعاون نه کوي. زه د مرکزي حکومت نه دا پوښتنه او التجا کوم چې د ورلډ بینک او د IMF او د بین الاقوامي NGOs انتظار دی نه کوي، ځکه دا انتظار په سند والا باندې کړی او دا انتظار یو بلوچستان والا باندې کړی. په هغوی 11-12 تېره شوې نو 3-4 کاله پس چېرته هغوی ته لاک او 2 لک روپۍ میلاو شوې. د سوات خلک، د بنیر خلک، د شانګلې خلک او د کشمیر خلک غواړي دا چې په ایمرجنسي او جنگي بنیادونو باندې د دوی سره دا تعاونونه وکړي چې دوی خپل کورونه آباد کړي او سامانونه والي او ماشومانو ته بستې والي او دا ژوند بیرته روان شي.